دریم بحث یو بل قرت بیان شي وقرئ الصراط من انعمت علیهم. سلورم انعام معنی بذکر شي او داغی اقسام. والانعام ایصال النعمه وهي في الاصل د دې زینا تر هغه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین پورې. اول بحث د آیت ما قبل سره ربط. د دې آیت کریمه مخکې آیت سره ربط څلورو طریقو سره دی. یو طریقه دا د مخکې بیان د صراط مستقیم شو. اوس دې آیت کریمه کې وضاحت د صراط مستقیم کوي په بیان د صفتینو. یو صفت ایجابی د صراط مستقیم ذکر کوي او یو صفت سلبی. صراط الذین انعمت علیہم دا ایجابی صفت ده د صراط مستقیم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا سلبی صفت ده د صراط مستقیم. او د صفت او د موصوف په منځ کې مناسبت واضحی. دویم ربط دا ده چې الصراط المستقیم دا مبدل منه ده. صراط الذین انعمت علیہم دا هغه بدل ده. بدل او مبدل منه ذاتن او مصداقا یوی. نو د بدل او د مبدل منه په منځ کې مناسبت واضح ده. دریم ربط دا ده مخ کے بیان د صراط مستقیم اوشو اهدنا الصراط المستقیم. اوس بیان د سالکینو کئی او بیان د حالکینو. سالکین هغه خلق چې په صراط مستقیم تللی دی او نجات مندل مقصد ته رسیدلی. صراط الذین انعمت علیہم هغه منعم علیہم دی. ورپسې به بیان د حالکینو شي. حالکین هغه خلق دي چې د دې لارې نه منحرک شوي دي او غرق شوي چې هغه مغضوب علیهم او الضالین دي. څلورم ربط مخکې بیان د کتاب الله وشو اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم نه مراد کتاب الله دی. ورپسې دا صراط الذین انعمت علیہم کې بیان د رجال الله کوي. شاه ولی الله رحمه الله وی د نجات د پاره لکه څنګه چې کتاب الله ضروری دی همدارنګه التشبث بازیال رجال الله هم ضروری دی. سړي خدای منتخب کړي د خلکو د هدایت او راهنمایي د پاره د هغوی لمن نیول هم ضروری. نو مخکې بیان د حبل الله المتین چې هغه کتاب الله دی. اوس بیان د رجال الله کوي چې منعم علیهم. علامه بیضاوی رحمه الله دا یو ترکیب ذکر کوي او دا ربط هم د ما قبل سره. بدل من الاول دا صراط الذین انعمت علیہم دا الصراط المستقیم نه بدل دی. بدل خو څلور قسمونه دي. دا پکې کم قسم دی؟ دی وی بدل الکل. بدل کل دی. بدل کل دی ته وی چې مدلول د بدل بعینه مدلول د مبدل منه وی. بدل کی قاعده ذکر کئی وهو دا بدل پی حکم تقریر العامل په حکم د تقریر د عامل دی. گویا کہ دا بدل سره هم عامل ذکر شوی. نو دسی دی التا مبدل منه سره عامل ذکر شو اهدنا الصراط المستقیم. گویا کہ دسی دی اهدنا صراط الذین انعمت علیہم. دا عامل د بدل سره ولی مکرر کیږي؟
من حيث انه المقصود بالنسبه د دې حیثیت نه چې دا بدل مقصود بالنسبت دی او مبدل منه خو اسی توتیو تمهید دی د ذکر د بدل د پاره نو مبدل منه سره چې عامل ذکر دی نو هغه گویا کې مذکور دی د بدل سره به طریق الاولا وفائدة التوکید دا دفع د اعتراض دا ہر کله چې مقصود بالنسبت بدل دے او بدل او مبدل منه ذاتن او مصداقن یو دی نو بیا داسې ولې نه ویلې چې اهدنا صراط الذین انعمت علیهم مبدل منه یې ذکر کو دے دو جواب کئی یو خدا دے دے کے تاکید دے تاکید پکی ذکر دے چھ تقریر دا عامل دے پکی او تقریر دا تاکیدی وفائدتو فائدہ دا بدل التاکید تاکید دے کہ بدل نوے شوے اہدنا صراط الذین انعمت علیہم ویل شوے مقصود با پورا شوے خو بغیر دا تاکید نا اس مقصود پورا شو سر دا تاکید نا دویم جواب والتنسیس علی ان طریق المسلمین هو المشهود علیہ بالاستقامہ دویم دار چار کلو ویلے شو چه اهدنا الصراط المستقیم منگا کلک کے پہاغ نیغ لارے سڑی سر ذوق پیدا شي چې دا نیغ لارې والا خلق بسو کی صراط الذین انعمت علیہم دا نیغ لارې والا خلق منعم علیہم دی نو دا منعم علیہم دا پارا گواہی وشوا چې د دوی لار نیغه ده کدسی ویلې وی اهدنا صراط الذین انعمت علیہم مونږ ته د منعم علیہم لار وخایا مقصود با پورا شوه وی خدا بنوی شوی چی دا وی صراحت بنوی شوی چی دا منعم علیہم لار مستقیم دا والتنسیز بل صراحت تو شو علا پدی خبر باندے چن طریق المسلمین لار دا مسلمانانو هو المشهود علیہ بالاستقامہ هغه دا چې پدی گواہی دا استقامت تو شو علا اکد دی وجهن و ابلغه په مؤکد وجه سره او په بلیغ وجه مؤکد وجه ولیدا ځکه پکې تفصیل بعد الاجمال ده اهدنا الصراط المستقیم مونږ کلکه په نیغه لارا یدا نیغه لارا وسی د چا لارا بی صراط الذین انعمت علیہم د منعم علیہم لارا بی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا مغضوب علیہم او دا دوالین لار بنی نو تفصیل پکی او شباد الاجمال و ابلغی او پا بلیغی طریقی سرا لأنه جعلک التفسیر زکا دا اگر زولی شو پشان دا تفسیر والبیان لہو او بیان دا دی مسرات مستقیم فکأنه من البین الذی لا خفائی بھی گویا کی دا دس اخکارا مقصد دے چی پکی پٹوالے نشتا کما خبرا اخکارا دا چی ان الطریق المسلمین ان الطریق المستقیم چی یقینا نیغ لارا ما حغا دا یکونو طریق المومنین چی حغا لارا دا مومنانوی دا خوضاحت سروش وقیل الذین انعمت علیہم الانبیاء نو د دې مخکې نه دا واضح شوه چې د منعم علیہم لاره د مؤمنانو لاره ده نو د منعم علیہم نه مراد مؤمنان دي اوس یو دویم قول ذکر کوي په مصداق د منعم علیہم کې وقیل چاویلی دی الذین انعمت علیہم هغه کسان چې هغوی باندې انعام شوی الانبیاء هغه پیغمبران دي منعم علیہم څوک دي پیغمبران دی دا وقیل چاویلی دی اصحاب موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام
د موسی علیہ السلام مرګري مراد دی یا د عیسی علیہ السلام مرګري قبل التحریف والنسخ مخکې د تحریف نه او د نسخ نه. نو دا دواړه قولونه په قیل سره ذکر کړه، اشاره وکړه ضعف ته. وجه د ضعف دا ده چې د منعم علیهم نه مؤمنان مراد شي نو انبیا او غیر انبیا ټول پکې راغله. او خدا دا چې کوم شی مبهمي چې د هغې تفسیر قرآن سره وشي. او قرآن سورة النساء کې الله بیان د منعم علیهم کوي، من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. دا فروق اربعه ذکر شوي دي او دا فروق اربعو په منځ کې ما به الاشتراک وصف د ایمان دی چې ټول مؤمنین دي. نو چې مؤمنان شي دا ټول پکې راغله. او چې منعم علیهم له انبیا مراد شي په فروق اربعو کې صرف د انبیا او جماعت راغی، دا نور رانغله. او چې اصحاب د موسی او د عیسی علیہ السلام مراد چیم دا خاص خلق شي ټول نشو، انبیا خو نو. تاسو به پوه شئ. نو چې مؤمنین شي نو ټول پکې راله. نه ځکه هغه قوي قول دی، دا دوی چې وروسته ذکر کړه دا ضعیف دي. یو دویم قرت ذکر کوي، دلته خو موصول الذین ذکر شوی و یو قرت کې من راغلی دا الذین په دسې اهدنا الصراط المستقیم صراط من انعمت علیهم وقرئ الصراط من انعمت علیهم. دا الذین په ځای من راغلی دام یو قرت دی. څلورم بحث د انعام معنا او د انعام اقسام. والانعام ستوي ایصال النعمه، چاته ښه حالت رسول. وهي په الاصل دا نعمت په اصل کې الحالة التي يستلذها الانسان، هغه کیفیت ته وایي چې انسان ښه ګڼي، خوږې ګڼي، لذیذې ګڼي، خوند ورکوي. فاطلقت به اطلاق وشو لما په هغه څه یستلذه چې انسان لذیذ ګڼي من النعمت وهي اللين وهغه نرمي ده. ونعم الله وان كانت لا تحصى، د خدای نعمتونه اگر که په شمیر کې ناراضي. کما قال لك خدای چې ویلي دي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، کتا سو شمارې نعمتونه د الله تعالی نو شمار به نکړې شي. د خدای نعمتونه بې شمیر دي. خو تنحصر فی جنسین، لیکن دا منحصر دی په دوو جنسونو کې، دنیوي و اخروي. یو دنیوي نعمتونه د خدای دی او یو اخروي دي. والاول دنیوي نعمتونه د خدای قسمان دو قسم دي، یو موهبي دي او بل کسبي دي. موهبي دا معنا چې تا ته خدای درکړي ستا د کسب پکې هیڅ دخل نشته. کسبي هغې ته وایي چې خدای درکړي دي خو ستا د کسب لاس خو خوځول هم پکې څه نه څه دخل شته. والموهبي قسمان، هغه چې خدای درکړي بغیر ستا د کسب نه په دوه قسمه دي، یو روحاني دي او یو جسمانی دي. روحاني که نفخ الروح فيه، لکه انسان کې خدای روح پوکلی، روح پکې اچولی. و اشراقه بالعقل، او دی روخانه کړی دی په عقل، عقل یې ورکړی. وما یتبعه من القوا، او د عقل تابع چې نور قوتونه دي هغه یې ورکړي دي، لکه پوهه شوه، فکر شو، نطق شو، دا ټولې د عقل پورې تړلې خبرې دي. بل جسمانی نعمتونه دي، که تخلیق د بدن شه، بدن درته خدای پیدا کړی. والقوه هغه طاقت الحال فيه چې حلول کړی دی په دې بدن کې. والحیات العارضه هغه کیفیتونه چې عارض دي له بدن ته من الصحت، صحت در کړی، کمال اعضاء اندامونه دي روغ دي. دا خو موهبي شو. والکسبي کسبي په تزکیه النفس، هغه د چې نفس صفا کول د رذایلونه. وتحلیتها بالاخلاق السنیه، او خیسته کول دی په اوچت اخلاقو. والملکات الفاضله، او په اوچت او په عمده صفتونو. وتزیین البدن، بدن خیسته کول دی بالهیئات المطبوعه، په هغو هیئتونو چې هغه بنده په طبع کی.
والحلل مستحسنه او هغه زیورات چې هغه خیستی او حصول د جاه او حصول د مال دا خو د بندک په کسب کې دي. والثانیه اخروی دا دي ان یغفر چې دته وبخلی شي ما هغه څه پرته منه چې د دنه کم تقصیر شوی دا اخروی نعمت تا نه دنیا کې تقصیرات شوي خدای دې وبخي. ويرضى عنه او رب د دنه راضي شي ويبوء دته ځای ورکړي په اعلی علیین د علیین په بره حصه کې مع الملائکة المقربین ابد الآبدین همیشه. خدلتا صراط الذین انعمت علیهم موږ ته د منعم علیهم لاره وښایه. منعم علیهم باندې خو خدای انعامات کړي څه انعامات یې پې کړي دي. دنیوي نعمت چې مال یې ورکړی دی نه والمراد هو القسم الاخیر دی. اخروي نعمتونه یې پې کړي. وما د دنیا هم هغه نعمتونو مراد دي یکون وصلة الی نیله من القسم الآخر چې هغه ذریعه وي حاصلولو د اخروي نعمتونو ته د دې بل قسم نه د دنیوي نعمتونو نه. د دنیوي نعمتونو نه هغه نعمتونه مراد دي چې بنده په آخرت ته رسي. منعم علیهم ته خدای دا ورکړي. بینما دا ذلک ما سوا د دې نه دنیوي نعمتونه چې خالص دنیوي وي بنده په آخرت ته هم نه رسي. یشترک فیه المؤمن والکافر مؤمن او کافر پکې دواړه برابر دي. د مؤمن تخصیص خو په دې کې نشته. ته خو وایي چې هغه لار راته وښیي چې منعم علیهم باندې کوم نعمتونه شوي د منعم علیهم لاره په هغوی به خصوصي انعامات شوي او مال او جاه او غیره دا د دنیا څیزونه دا خو خالص د مؤمن نه دي دا خو مشترک دي. درود شریف ویلو.